نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخرة وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم. زما عزتمندو، څنګه تاسو ته معلومه ده موجوده حالاتو په باره کې تاسو به خبردار یې. چېرته کې په ناموس رسالت باندې حملې کېږي، چېرته کې د قرآن مجید او د شعائر الله توهین کېږي، او چېرته کې اسلامي غداران هغوی زموږ سربراهان هغوی سره منافقت کوي. تاسو حالیه ورځو کې وکتل چې یو خوا زموږ د پاکستان چیف جسټس چې هغه په ناموس رسالت باندې یو عظیمه حمله وکړه، او د هغې مطابق په ټول ملک کې اسلامي زړونه او د مسلمانانو زړونه هغه ودرېدل، او هغوی په هغې باندې په یو آواز باندې احتجاج هم ریکارډ کړو. خو لیکن زما عزتمندو دا یو چال دی، دا صرف دا خبره نه ده چې په ناموس رسالت باندې حمله وشوه، بلکې د دې شاته کتل پکار دی چې دا څنګه ده. هغه شان تاسو پرون وکتل چې اسلامي سربراه د فلسطین زړه او د مجاهدینو آواز او د فلسطین د آزادۍ یو لوی قوت او طاقت چې زما مراد اسماعیل هنیه دی، چې هغوی په بېدردۍ سره شهید کړي شو او یو تاریخ تازه کړی شو. بیا هغه تاریخ چې تاسو وکتل د محرم میاشته او هغه کوفه ده، او هغه شان د کوفې والا غداري ده، او هغه شان د حسین رضی الله تعالی عنه د هغوی په شان یو مجاهد بیا چې کوم دی نو هغه سره دوکه وکړه او شهید کړو. دا ټول مسایل موږ ته څه ترغیب راکوي؟ زما عزتمندو، دا ټول مسایل موږ ته صرف یو ترغیب راکوي چې موږ غفلت نه بیدار شو. د غفلت نه بیدارېدل پکار دی، او خپل هغه اهم کار هغه چې کوم دی نو پیژندل پکار دی چې د مسلمانانو اهم کار څه دی. دوست او دشمن پیژندل پکار دی. په دې وجه نه د صحابه کرامو صفت چې الله قرآن مجید کې کړی دی نو په دې وجه باندې کړی دی چې هغوی به خپل دوست پیژندو او دشمن به دشمن پیژندو. نن موږ مسلمانانو د غفلت څادر اغوستی دی، دوست نه پیژنو او دشمن نه پیژنو. دې کې یو لوی پیغام دی زما عزتمندو. دا وګورئ، هغه چې موږ ورته دوست وایو ایران، دا یو لوی منافق خلک دی. دا د اسلام لوبادۍ چې کوم دی نو هغه اچولې ده، او په اسلام کې دننه دا منافقین دي. څنګه ستاسو وړاندې ما آیات هغه ولوستو، دغه آیات کې الله وایي چې دوی به ځان ته مسلمانان وایي، خو دا مسلمانان نه دي. تاسو د هغه تاریخ نه راواخلئ، د کوفې نه د حسین رضی الله تعالی عنه نه تر دې وخته پورې اسماعیل هنیه، او دا په دې باندې بس نه دی که موږ مسلمانانو دا غفلت پرې نه ښودلو، دا په دې باندې بس نه دی. همدغه شان منافقین موږ کې دننه موجود دي، او موږ ته به دې وقتاً په وقتاً چې کوم دی نو دا یعنې دغه شان ټکونه راکوي او زړونه به زموږ دردوي. لهذا مسلمانانو ته عاجزانه اپیل کوم چې تاسو د غفلت دا خوب دا چې کوم دی نو پرېږدئ، او خپل دوست وپېژنئ، دشمن وپېژنئ. خپل دشمن اگر چې هغه اسلامي لباده اچولې ده، خو هغه دشمن وګڼئ او د هغوی نه چې کوم دی نو دستبردار شئ. نو الله به موږ ته کامیابي را نصیب کړي، او د عظیم عظمت د جهاد دپاره یو سوچ او فکر، او د مسلمانانو د ازادۍ دپاره یو تک او دو چې کوم دی نو هغه پکار دی. حالیه کې دې طرف ته یعنې زمونږ چې کوم دی نو هغه سرخیل د علماو مولانا تقي عثماني صاحب حضرت دامت برکاتهم العالیه هغه یو اشاره ورکړې ده چې یو سوچ پکار دی، په یو سوچ باندې را بیدارېدل پکار دی. الله دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي.